د ستړي ژوند بدر. بسم الله الرحمن الرحیم. نن حاضر یم د یو نوي پروګرام سره او ملاوي کوم د کفایت بھائی سره دی یو نوي کار شروع کړی دی. تاسو ته کوم چې مطلب یې تاسو چې کوم کار شروع کړی دی دا په خپل خپل مدد اپ کار کوي او کنه تاسو سره نور صدا سي مدد سره څوک کوي او بل تاسو چې مطلب یې دا کوم کار کوي دی کې سره څوک شامل دي او کنه ملاوي کوم کفایت بھائی سره. السلام علیکم کفایت. وعلیکم السلام. حضرت الحق ډیره مهرباني چې تاسو رااله او زموږ د دې کار باره کې تاسو پوښتنه وکړه. دا کار چې دی نه دا مونږ خپل مدد اپ شروع کړی دی د کوزي رشکې نه راواله تر بر رشکې پورې داسې تقریبا 300 میټر لاره ده او لاره خپلنه غټه لاره ده د روډ شکل دی او الله دې دې پټو والا سره خو کی چې زمونږ د بخت حسین باچا په وینا زما په وینا د وقار په مهنت او منډې ترلې په ډېر والي ستړي شول د هغې په مهنت سره د لاره چې د نو د الله روانه کړې ده. دا تاسو په خپل خپل مدد اپ دا کار شروع کړی دی او مطلب را سملګری یا یو تنظیم تاسو سپورټ کوي او تاسو مطلب دا کار روان کړی دی؟ نه مونږ دا خپل مدد اپ دا کار شروع کړی دی، نه څه تنظیم شته دی نه څه کمیټي شته دی، بس دغه هلکان راوچت شوي دي الله دې ښه ساتي د جذبې سره. نو انشاءالله امید دی زموږ دغه یو الله نه امید دی چې الله به انشاءالله کړي. بھائی د دې خبرې لغو کوي چې مطلب یې تاسو زموږ د کتونکو ته څه میسج ورکوئ تاسو چې کوم کار شروع کړی دی د دې متعلق؟ نو میسج خو مونږ دا ورکو دا لاره چې دا ډېره غټه لاره ده او ډېره غټه خرچه به پې کېږي ځکه چې دې ته د یو سایډ نه د ګټو دیوال کول دي بیا به دې باندې فرش کول دي د پاسه سیمنټ پې اچول دي نو خرچه به پې ډېره راځي. زه د خپلو کتونکو ته څومره چې زما د اواز اوري مونږ یې نو هغوی ته دغه میسج ورکوم چې دا یو صدقه جاریه ده دا به زمونږ ستاسو په پکارو راځي. نو موږ سره په دې کې چې ستاسو څومره مالي تعاون وکړئ او جاني تعاون وکړئ په دې کې تاسو موږ سره ودرېږئ نو ډېر مهرباني به الله بدلې اجر درکړي. بقایل زمونږ څومره سیاسي خلک چې دي وروڼه چې دي مشران چې دي د کلي مشران چې دي د علاقې مشران چې دي نو هغوی ته زه دا میسج ورکوم چې تاسو راشئ په دې کې موږ سره ودرېږئ مرسته وکړئ. که تاسو سره سرکاري فنډ درته معلومي پراجیکټ درته معلومي نو مهرباني وکړئ تاسو راشئ او هغه خلک ځان سره راولئ چې د دې لارې په ښه طریقې سره دا لاره وشي. بس د دې پیغام سره موږ اجازه راکړئ. زه یم ستاسو ورور حضرت الحق.